बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम द रڼا په لور سره ستاسو ورور عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر نور حکیم نوري او تکنیکی معاونینو سره دا سات سونه اف ام 89.4 سونه اف ام 96 نه په دې امید سره ان شاء الله تاسو به روغ جوړی. وطن عزیز پاکستان اسلام خپل ځانو فیملیز د پاره به کارګر محمد دوماوي نو مددگار یو د ګلونو په کرونده کې وا زموږ سره مددگار او مرستيالي حاضر خدمت یو. تیر شوی اختر مبارک شه. الله دې بیا داسې روزه راولي، بیا دې اخترونه راولي. وطن عزیز پاکستان کې دی د بهار امید راولي. زموږ مشکلات ته پراحت کې، بیماری په شفا کې، مشکلات پراحت کې، خوف په بے خوفه کې، په امن کې بدل کې. دا نه کوم نن زموږ موضوع د پاکستان وطن عزیز او جدید تقاضې په دې باندې خبرې کوو. دنیا د ګلوبلایزیشن یو نوې دنیا ده، ورلد وایډ ویب دی، یعنی ټوله دنیا په یو تار کې پیلل شوې ده. مونږ یوازې نه یو، یعنی یک قطبي نه ده بلکې دنیا همه شمول ده، ټول خل یو ځای شوی دی. دیکھې پاکستان الحمدلله چې یو ایټمي ریاست دی، پاکستان الحمدلله چې خپل میزایل خپل ټینک جوړوي. د پاکستان آرمی د دنیا په مایناز آرمی کې ده. د پاکستان د قومي سلامتي ادارې دا د دنیا د ټاپ قومي سلامتي ادارو کې دي. د پاکستان جنډا سرخیل جنډو کې ده. زه چې یونایټډ سټیټس اف امریکا ته لاړم نو چې کوم ډپارټمنټ سټیټ ډپارټمنټ زه غوښتي وم نو التي چې ما وکړه د پاکستان جنډا دا ځلیده په دې نورو جنډو کې دا د خبرې عکاسي کوي چې پاکستان عام ملک نه دی. وطن عزیز پاکستان یو یونیک ملک دی. راځي موږ سوچ کوو چې په دې جدید تقاضو کې موږ په کوم ځای کې نن ولاړ یو. یو استاد په حیث باندې زه خپل شاګردانو ته هم دا وایم چې بچې مونږه پکار دی چې دومره چمتو یو چې بای اینی سټانډرډ انټرنیشنل سټانډرډ مونږ سره هغه ټولې تقاضې دا موجود وي. او موږ په پاکستانیت خبره کوو، د اسلام او پاکستان رب په جوړو، او موږ دنیا ته هغه پیغام چې زما ګاونډي هیواد هندوستان همیشه دا کوشش کوي چې زما آرمی، زما ریاست، زما د قومي سلامتي ادارې او زما بیانیه بدنامه کی. ځکه چې هندوستان په خپل په دې کیفیت کې دی چې اوس په خوبونو کې هم مرازه بدنامه بشي، کلی پری خود دي هر چا زما بدنامه سره. هندوستان چې یو د دروغ سیکولر ریاست دی، زما یو ډیر نږدې زموږ مشر چې هغه تلو هندوستان ته رودا د سفر ماته ویلو خو په دې روډ باندې گیر چاپیره غندونه دي، سخاب وې دي، او دا په فلمونو کې چې کوم هندوستان خي دا هندوستان نه دی، دا خو یو څو زین دي نور روان د لوګي مړ شو په فټپاتونو باندې پراته دي. قسم درته خورم چې د پاکستان غونته ملک دا په دنیا کې نشته. د امریکای سم مورمنز ابل راغلو، زما استاد ډاکټر قبله صاحب هغه سره په یو اسلام آباد کې یو ځای کې ملاقات وشو. هغه ورته ویل چې زما ډرایور ویل د ګلګت ته او ویل د ګلګت چې کوم مونږ مېلمانه کړو چا ویل مونږ حیران یو چې داسې ملک هم شته. ویل مونږ په تعجب کې مچولی یو، حیران یو. قبله صاحب وی چې هغه د تفصیل سره دا ویلې چې مونږ ته کورونو والا روټه وکا، بیا به یو کور چې کوم ډش تیار کړو بل کور والا ویل چې موږ د بل ډش تیارو. دا په دنیا کې ممکن نه دا یو شیر یور اون پلیټ، یعنی خپل پلیټ مرګري سره چې راځي د خپل پلیټ کې خوراک بل. بیا هغه دا ویل چې پاکستان چې یو عجیب ملک ته دا بهار په دنیا کې نشته، دا خزان په دنیا کې نشته، دا خزام نشته په دنیا کې چې کوم ما سره ده، دا ګرمي او یخنیم په دنیا کې داسې نشته، دا ام او مالټا او څنګه په دنیا کې نشته. افسوس ته دې خبر دی چې پاکستان په دې جدید تقاضو کې پکار دی چې د سرخیل کردار ادا کی، او که نه ادا کیږي زمون کمزوري ده. ناظرین کرام، دا خبره ډیره په اهم دغه باندې کوم چې دا ملک چې دا اسلامي جمهوریت پاکستان دی. مون خبرې خو ډیره کو خلک هغه کو ما په امریکا کې داسې کسان لیدلې دي
چې هغوی خوله کږه کړي د پاکستان پسې خبرې کوي نو هغه امریکنزم پړه کې وایي چې دی د خپل مور سره خیانت کوي نو دی به زمونږ څه په کار راشي او کومو خلکو چې الحمدلله چې زه د تحدیث نعمت په توره یم چې ما هلته ډېرې صفا خبرې وکړي نو زما متعلق چې هغوی څه لیکل کړي دي زه یې که اوس وایم شاید چې ریا کې به هم راځي د ځان تعریف په د ځان تعریف باندې زه ډېر بد ځان شمارم مونږ همیشه په ځان باندې نقد کوو ځان باندې کرټیسزم کوو چې کم کار غلطي دا ټیکول پکار دي نو مونږ هلته ډېرې کولو خبرې وکړو چې یاره مونږ خو دلته مسلم کمیونټي یا پاکستان څومره سفر شوی دی او ستاسو مونږ سره څه تعلق پاتې شوی دی بیا تاسو مونږ کوم ځای کې پریښي یو پکار نه و چې مونږ هم پریښي دا خبرې نو هغه ډېر تعریف وکړو مطلب یې دا دی چې مونږ د معذرت خانه رویې نه راوتل پکار دي پاکستان چې دا یو انمول ریاست دی ما گزارش وکړو چې کم طعام په پاکستان کې دی دا په دنیا کې په یو ځای کې نشته والله دا په سعودي عرب کې نشته سعودي عرب کې دلته سعودیان زما ملګري چې راغلي دي نو هغې حیران شوي دي زه کوز نامې علم نو یو ډېر وخت تېر شي ابو ابرار زما یو ملګری د سعودي ریاض دلته ډېر ښه سړی و هغه ویل چې یاره شات به یې اخېسته زمونږ په کلي کې سپینه وړی کې یو سړي نه نو زه به ورسره ترجمان په تور ما به ترجماني کوله ځکه هغه له پښتو نه ورتله شات والا له عربي نه ورتله هغه ویل دا شات په دنیا کې د بیرې دا شات په دنیا کې نشته ویل عربی سړی چې دا پاکستاني ټیسټ چې دا د کرک زمونږ د جنوبي اضلاع شات دي دا په دنیا کې ویل نشته نو ویل عربو ته د اسټریلیان هم شات راځي الحمدلله الله پاک د عرب آباد او خوشاله ساتي زمونږ حرمین شریفین دي زمونږ سره پاکستاني سره ډېر برادرهوډ دی همیشه مونږ د سعودي عرب چې کوم مونږ ته دعاګانې کړي دي مونږ دپاره سره خیل دی نو هغه ویل چې دا شات په دنیا کې نشته اوس په دې جدید تقاضو کې پکار زما دا شات چې زه دا ایکسپورټ کم او دا صفا سوتره کم هلته خو سیډني نه شات راځي د نورې د ایشیایي ممالکو نه شات راځي د جنوبي ایشیا نه راځي مګر پاکستاني شات چې دی ویل دا دنیا کې دا ټیسټ شته نه د سره دا فبیعي آلای ربکما تکذبان نه دی حکیم سعید شهید رحمت الله علیه چې فرمایي چې دا یو نورستان دی دا پاکستان دا نورستان دی دغه کتاب نوم نورستان دی اگر چې هغې کې نور مضامین هم دي خو حکیم سعید شهید فرمایي چې ما کله پاکستان وکتو نو ما د قرآن کریم چې کوم آیات دی فبأي آلاء ربکما تکذبان د الله سبحانه وتعالی کم کم نعمت په تاسو جوټلاوئ نو ما پاکستان تفسیر سوره رحمان وکتو دا وی تفسیر دی د سوره رحمان او دا د حضرت صالح علیه السلام اوښه ده چا چې د دې خپې کټ کړي دي الله خلک کټ کړي دي مسله څه ده مسله دا ده چې زمونږ چې دا کم تور تصویر پیش کوي خصوصا هندوستان او د هندوستان مرګري اسرائیل او دا خلک هغه ځکه کوي چې پاکستان په دې خطه کې یا پاکستان په دې حالاتو کې داسې یو ریاست دی الحمدلله چې دې ته څوک په بده سترګه نشي کتی بلا سازشونه کېږي تاسو وګورئ په دې چې زمونږ دا په بلوچستان کې څه روان دي یا دلته چې څه روان دي دا څوک کوي اوس څومره چې ځان سپینوم تورېږم زه د ریاکار زاهد تندې شوم زه دا مونږه هغه فإن كل ذي نعمت محسود وی هر چا باندې چې الله نعمت کړي خلق سره بیا حسد کوي دا دغه حسد او د حاسدینو وجه ده مقصد زما دا د ناظرین کرام چې مونږ په دې باندې سوچ وکړو 09152541143 زموږ ټلیفون شمیره ده زما د پروګرام ټایم هم بدل شوی دی مخکې 3 نه 4 اوس 5 نه 6 دی انشاءالله ګورو دې ټایم باندې لږ دغه نورم کوو 09152541143 0915254 باندې تاسو ضرور کال وکئ او هغه پوښتنه چاره برسېرول غواړم زه ډېره کوله وکئ په زړه کې شک او شبهه مه پرېږدئ نو بیا که تاسو دا پوښتنه راوویسته زه به جواب در کوم انشاءالله او که ما جواب در نه کړی شو زه به معذرت کوم او که ما معذرت نه کولو نو بیا به جواب هغه چې تاسو کوم جواب غواړئ تاسو سره به مونولاګ نی یعنی صرف زه به خبرې نه کوم ډایالاګ به تاسو به هم خبرې کوئ ما دا خبره کوله چې په دې جدید تقاضو کې تاسو وګورئ په سعودي عرب کې او په آسیا کې نور ملکونو کې جاپان کې زمونږ پاکستاني برین چې کوم کار کوي نو زه حیران یم چې بل هیڅوک نشي کولی
زه به بیا خبر وکم. اوس چې پرت ته زمونږ استاد محترم تشریف وړی هغوی وویل چې پاکستانی چې دلته کم زمونږ ایکسپرټس دي نو پرت د استرالیا هغه ځای دی چې هغې کې د سونی قانون نه دي. تاسو به حیران شئ چې یو پاکستانی وي داسې دی د هغه انډسټري دومره مضبوطه ده چې استرالیا والا خل ورسره نوکري کوي. ته سوچ وکئ نو زه به د خپل ملک ته وده ولې نه ورکوم. پکار ته دی چې په دې جدید دنیا کې د پاکستان یو سی وي هغه به مونږ کوو. لکه زه په دې پړې ما چې زه خپل شاګرد دومره ټرین کم چې هغه په جدید تقاضو هماهنګ وي او د دنیا سره هغه بالکل چمتو روان وي. خو زه په دې پړ نه یم چې زه صرف دا ووایم چې بس دا کار غلط دی او دا ټیک دی. زمونږ شاید ټلیفون کال به اوس راځي. مونږ اوس تاسو ته سترګې په لار یو 09152541143 زمونږ ټلیفون شمیره ده. ما اوس زما د خپل پروډوسر سره یو دوه خبرې وکړې. نوري صاحب سره ما ورته ویل ګوره نوري صاحب ته په ما ګرانې نو ځکه په تا نقد کومه هغه به ستا د فایدې دپاره او ته که په ما نقد کې یعنی ما باندې کریټیسزم کې دا به زما فایدې دپاره. خو که زه دا ووایم چې زه خو عقلي کول یم ما ته خو ضرورت نشته د مشورې بیا به دغسې وال خورو لکه دا مونږ چې خورو. خو که زه دا ووایم چې دا لفظ د غلط وویلو دا د اردو یا د پښتو سره جوړ نه خوري دا لفظ ټیک کا پکار دی چې دی ټیک کې او که نه ټیک کې نو خلک به ورپورې خاندي. دا زما فرض دی. یو ټلیفون کال ته بالکل نیغ په نیغ ځو. ګوره چې موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. ډېر خوش آمدید ورور څوک د کوم ځای نه؟ الله هم ډېر خوشحاله کړي چې تاسو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ هلو جی جی ستاسو आवाज ماته بالکل صفا راځي. جی 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 ستاسو आवाज ماته بالکل صفا راځي. خبره وکئ. شاید چې ټلیفون کال مونږ سره کټ شو. زمونږ یو ورور ټلیفون کړی و. مونږ ستاسو ټلیفون کال ته بالکل انتظار دی چې تاسو سره خبرې وکړو. دا ستاسو خپل پروګرام دی. لوګو څه تکنیکي کله پرابلم بهر نه راشي. دلته دننه موږ سره سټوډیو کې هر څه الحمدلله ټیک دي. خو د بهر نه څه تکنیکي پرابلم راشي د هغې وجې نه ټلیفون کټ شي. زه بالکل ستاسو کال ته ګورم چې کال راشي خبرې در سره کوم انشاءالله. الله دې وکړي ستاسو کال میلو شي. ما چې دا خبره کوله چې هلته پاکستانیان ایز ان ایکسپرټ کار کوي او هغه قانونو کې د سونی د سرو زرو نو بیا دلته ولې زه ناکام یم دا سکل دلته ولې نه ورکوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی تاسو خیر صحت هم ښه؟ الله هم ډېر خوشحاله کړي. جی څوک د کوم ځای نه؟ زه خو کامران خبرې کوم باړې نه. کامران جان افریدي بوډۍ نه خوش آمدید درته یم. تېر شوی اختر دې مبارک شه. څه پوښتنه لرئ؟ تاسو دې مبارک شي. بس پوښتنه خو دا لرم جی چې لکه مطلب دا ماشاءالله داسې یو ریډیو سټیشن دی چې دې له هر رنګ خلک هم راځي که نه؟ مهرباني. جی زمونږ مشران هم راځي عہدهداران هم راځي سیاسي سماجي کمیشنران دا ټول ولا راځي. بالکل جی. نو زه بله ورځ پرونه جی پرون مې ماسپښین لمونځ وکړو داسې بغیر ناست وم او دا پټاخې نه دي جی دا مې داسې کولاو کړله ما چې دا څه شی دی ته وکړی وي که نه نو چې کولاو مې که ټول پکې اسلامي هغه و نو ډېر سخت زړه مې درد وکړو. الله اکبر. جی نو ما بیا خپل کاري صاحب ته وښیل. نو ما سره کاري صاحب شو چې زمونږ علاقه کې کوم اته دوکان نه و هغو خو سره پخه واده وکړه چې مونږ به یې نه راوړو. جی نو ما ویل یاره دا تاسو ته ما دا فیلو ماشاءالله تاسو په خپل هم ډېر تکړه او ګټور خلک یې مهرباني او دا سټیشن کې ماشاءالله خلک راځي. نو ما چې دا مخکې دا خبره لاړه شي چې دا شی چوربان شي نو دا به ډېره ښکلې خبره وشي. جی او جی بس دا فلم مې وشي په دې باندې زه خبرم کوم تاسو غوږ کېدئ او دا خو ډېر اهم پوښتنه تاسو وکړه. ډېره ښه پاملرنه مو وکړه. ما ته ډېر افسوس دی چې دا مونږ چېرته روان یو دا مونږ څه کوو. خو بهرحال ډېر افسوس لږ نه دې خبره باندې ډېر افسوس دی. جی او جی دا کامران صاحب انشاءالله تاسو فکر مه کوئ په دې باندې تفصیلي خبرې کوم. ډېره مهرباني. الله کامران افریدي صاحب مونږ سره ناظرین کرام د دې باړې نه ډېر افسوس دی. دا پټاخې مکمل بندول پکار دي او
دا بارود چې کوم هوا کې د دین هغه دغه کېږي سمیل خراب او نور دا ډیر زیات نقصان دہ شی دی. یو ټلیفون کال ته زما بیا تاسو تر په دې باندې نور خبرې کوم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خوش آمدید ورسو کو د کم زینا وزیر خبرې کوم باجوړ نه باجوړ نه وزیر صاحب خوش آمدید درته ما سب پښتون لري. ډیر مهرباني تاسو ته خلک دی او سم شو یو ماشاءالله ډیر خوري او ډیر زبردست خبرې کوي تاسو. ډیر مهرباني جی ډیر مهرباني. تاسو خو ډیر وخت ته ورشو ډیر وخت تاسو پروګرام نه وتی روزه کې لغون د زموږ ټایمینګ مخکې رسو شوی پروګرام وو خو هغه ټایم لږ بدل شوی اوس به بالکل حاضر یو تاسو ته ان شاء الله. بس ډیر مهرباني تاسو لکه دغه کوو پروګرام د پاره ډیر تاسو لکه خوشاندي وو لکه ډیر خوري خبرې کوي جی. الله هم ډیر خوشاله ک په جناب محمد رسول الله باندې درود وایي مونږ ته دعا وکړي. ډیر مهرباني دا واخره کول مهرباني. باجوړ نه زموږ یو ډیر خوږ مرګري ټلیفون کړو مونږ به ان شاء الله دا تاسو خپل پروګرام دې تاسو د مینې لپاره زه شکرګزار یم ممنون احسان یم. زموږ باندې نه چې کوم مرګري ټلیفون کړو دا شي نه ختمول پکار دي او دا زموږ د نصاب حصہ جوړول پکار دي چې یاره مونږ به خپل وخت یا خپل پیسې دا بس څنګه استعمالو. ما ته ډیر افسوس دی چې د دکانداران چې کوم د غندونه په دې اختر کې وړي ډز نو دا اوس ریاست خو ارڅ پسې نشي ګرځي لږ بونکي خپل هم سړیتوب پکار دی. یو بل کال ته جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خوش آمدید. شعلم د افتخار خبر کوم او تا باندې سلام وایو. افتخار صاحب خوش آمدید درته وایو ډیره مهرباني. وعلیکم السلام. جنګات راغو د ماجګر مونږ مکو تاسو دغه وره د نو ما ورګه چې ډاکټر مبارکي ولا ورته الله هم خوشاله کړي تاسو ډیر مبارک شه ټول سنو تاسو ته مبارکي وي ټول شالم ته سلامونه. الله دې خوشاله کړه. السلام علیکم. ډیره مهرباني. شالم نه زموږ یو مرګري مشر افتخار صاحب ټلیفون کړو ډیره مهرباني تاسو ټلیفون کال کو یو بل کال ته سم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب په پروګرام کې حرکت ده. ډیره مهرباني چې خوش آمدید هم سو کو د کم زینا زه خو د فاط خبر کوم برکت تعلیم نوم ده. باچا صاحب سوات نه درته خوش آمدید هم سوات کې موسم خدي ډیر مزیدار او ډیر خپل او روزم ډیر خپل او پسات او وخت په پروګرام کې تاسو شو. یا الله شکر دې. اګه له ګوره بکری راوځي. اسلام زنده باد پاکستان زنده باد او تاسو زنده باد. او بس دا صاحب زنده باد او تم زنده باد. دغه خپل خبرې راوړو او بیان کې موږ ته موږ په الله دې په عمل کې راولي. امين. ډیره مهرباني جی. سوات نه زموږ یو ډیر خوږ مینوال ټلیفون کړو. سوات چې د سویټزرلند دی او وی بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغانی تا بیا چې شي تازه زاړه یادونه روغانی تا خدای دې سوات ترا والا د سوات په بهانه. یو بل کال ته جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر مبارک. تاسو ډیر مبارک شه جی خوش آمدید هم سو کو د کم زینا آیا خبره کوم د بنو نه بنی ګل نایا سوي واری بیا خوش آمدید هم بنی کی خیر دی الله دې خیر راولي الله دې امن راولي او څه پیغام لري. باپ کو پیغام مل دا د مې کو انته کومه مسلمان دا وکای چې باندې په پون پاکستان شامن روشي ډېر خواند وږي الله به امن راولي که خیری تاسو چمتو سي دي امن ته که خیری ان شاء الله مې کو 24 غنټه دا وګورئ یا الله په باندې په امن راواله په پون پاکستان شامن راواله. امين. پاکستان زنده باد وایو دعاګانې وکړي. امين امين. ډېر شکریہ. بنو نه زموږ یو ډېر خوږ مرګري ټلیفون کړو. امن ضروری دی او امن سره قومونه پرمختګ کوي. ما دا گزارش وکړو چې اغیار دا کوشش کوي چې ریفت پیدا کی. ما ته ډېر افسوس دی چې بعضې زما اعلی کار ورسره دي او هغه هم د پاکستان خلاف خبرې کوي. زه وایم چې دا ژبه په خوله کې اړو په کار نه وایي. بل کال ته ځم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خوش آمدید ورور اختر دې ډیر مبارک شه او خپل نوم ووایه زموږ ناظرینو مرګرو ته بیا به خبرې وکړو. مازلی پېښور بډابیره. مازلی صاحب ټولې بډابیرې ته سلامونه او الله پاک ډیر خوشحاله کا. څه پوښتنه لرئ یا څه پیغام لرئ؟ وعلیکم تاسو ګټور سلامونه. تاسو تیر شوی اختر وړو کې اختر خوشاله عبادتونه ټول مقبول او منظور شه. ډیره مهرباني جی منندوی یو.
او سرجي تاسو چې خبرې کوي تاسو د اواز بلاست کیږي چې د څه وجه ده اوس په ټیک ان شاء الله س ټیکنیکی پرابلم کې دی شي اوس په ان شاء الله ټیک شي اوس په ټیک شي اوس د اواز ټیک شو خجی اوس ټیک دی سرجي اوس ټیک شو جی سرجي لکه مون خوشاله شو چې تاسو سره زمونږه هغه چا خبر په ټلیفون خبر شنیم ملاقات شو کنه ما د پاره ډیر لوی اعزاز دی جی په مونږ ګران یې تاسو همیشه د پاره هغه پروګرامونه کړی چې هغه د امن د پاره کار کوي مهرباني د محبت د پاره کار کوي او هر چاته د خوشاله چې کوم د حق چې کوم الله راغ تاسو ورته خایې کنه ډیره مهرباني بس سرجي اسانه خبره ده چې نن سبا په سوشل میډیا باندې چې کوم دي ډېر مختلف افواګان خوريږي کنه جی اسکر ځان تم مینوالو تم ما او ډېر قابل خلک دي او خپار څه پويګو دغه افواګان خوري چې دلته دا چل دلته دا چل جی حالانکه دروغي ایسم نه وی جی نو امن چې کوم دی دا د امن خرابېدو یو مثال چې کوم دی دا نو چې دغه امن مونږ خراب نکو جی چې معلومات د سره پوره د یو شی نه شیر کول نه دی پکار جی او پس دا غي چې کوم زمونږه معاشره ده کوم زمونږه کور دی چمګا وند دی اجره ده بیٹک دی جمعات ته یا مکتب دی کنه جی چې دغه مونږ په امن باندې وساتو جنگ جګړې نه کو او د اخلاقیاتو او د خورویو چې کوم دی یو بندر جوړ کوو جی او چرته چې کوم دی د کور نه بغیر اجازه ته بغیر شناختی کال وتل نه دی پکار او همیشه د پاد والدینو چې کوم نصيحتونه دی په دې باندې عمل پکار دی ډېر مهرباني مازلی سے جناب رسول الله باندې درود وای صلی الله علیه وسلم دا درود چې دا په بیماری کې شفا ده او دا د مشکلات او راحت ته مونږ تم دعا کوي پاکستان زنده باد وای ډېر مهرباني دا الله پامان پاکستان زنده بڑا بیر نظم یو ډېر خوب کالر مازلی سے ټلیفون کړو ډېر ښه خبرې وکي ما دا خبره کوله چې بعضی خلک د هغې اعلی کار جوړ شي او بیا د هغه په ژبه خبرې کوي یو بل کال ته زمون جی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم په پروګرام کې ارتله ډېر خوش آمدید ویم چې څوک د کم ځای نه دغه د فاته خبرې کومه برکت انده سید شریف نه د کویټې نه سید شریف ستاسو आवाज لږ کټ کېږي بیا خپل نوم والی د سید شریف نه سوات نه خبرې جی سیدو شریف نه خوش آمدید ویم او څه پوښتنه لرئ تاسو زه خو به دا وایم چې دا خبرې کوي په تاسو دې خبرې وکړې جی زه به تاسو ته دا راغوم کوم چې دوی په دکاندارانو ګرځي دا خطرناک مواد راغون چې په دې کوڅو کې په دې لارو کوڅو کې راځي کېږي زم چې په دې تاسو غرانو کوته چې هغه کې کوم ګورځي کنه نو زه به مشورې سره زمګل سکون ملو شي ان شاء الله تاسو پیغام زموږ واکداران کوم موریدو او د ریاست چارواکو موریدو ډیره مهرباني سیدو شریف زموږ یو مرګري ټلیفون کړو ان شاء الله د پولیس هم بنیادی ذمہ داری ده او د ریاست هم ده او تاسو هم ده زموږ هم ده چې په دې باندې کار وکړو بل ټلیفون کال ته جی السلام علیکم جی السلام علیکم تاسو आवाज مونږ ته بالکل نه راځي دوباره کال ملو کوي مونږ تاسو سره نیخ پنه غيو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څوک د کم زینا زه سید شریف ته خبرې کوم سردار حسین صاحب سیدو شریف نه خوش آمدید وای څه پوښتنه لرئ الله دې تابل لره الله دې ته جنبه لره ډېر خپل ګټوري خبرې جوړ کړې نه ماري راشي چې خبرو مبارکي وته ورکړم ډېر مهرباني تاسو مبارک شه ټول سیدو شریف ته سلامونه دي الله دې آباد لره الله دې جنبه لره موږ له پټان دي خلک وایي سوشل میډیا او زمونږ د غوتره سوشل میډیا نه ناکاره دي دا غوتي په صحیح لار استعمال غواړي دا تندې په صحیح لار استعمال غواړي دا جبه په صحیح لار استعمال غواړي دا سترګې په صحیح لار استعمال غواړي مانځه او دا ستا قرآن ته کار ویل پکې دي انا موږ په صحیح لار روان دي کله کوم په خپل باندې چې تا وې ما وې جزاک الله د وخت کول یو جهان منه ډېر مهرباني جی تاسو د مینه موږ د پاره سرمایه حیات ته مې سمجھونگا ټکانه لگا سرمایه تن اے میرے پیارے وطن چې یو کس هم زمون پیغام اخذ کین دا ډیره غټه خبره دی بل کال ته زوجي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه یې ډیر خوش آمدید الله ډیر خوشاله کجی سوکو د کم زینا سابیل خبره کوم غاړي دینا خلیل کم زینا جی سابیل غاړي دینا خوش آمدید درته هم چې څه پیغام لري پیغام دالو کنه چې اول خو اختار ورځي تر ویار ته مبارک شام ډیره مهرباني چې تاسو مبارک شه او بل ډیره ښه موضوع راوړی او ډیره ښه خبرې دي نه موږ چې عبرت واخلو ډیره مهرباني او بل خبره تا کنه چې موږ دغه میډیا والا شو یا بل سول دا ماجر سول دا موږ پاکستان چې ټول پر بیګنډې کوي جی دا حق ونه ځکه چې وس 50 کاله ته خو لوس خل کنه جی
و دوه خپل هغه پر بیګر نه پرېږدي پار ځای کې دا ډیره بده خبره ده جی کنه انډیا الله سیر کوي موږ مسلمان ولادت نه راکړي جی بس هغه ډیره مهرباني زموږ یو ورور افغانستان باندې سو خبرو کې په افغانستان شو کې زموږ موضوع نه ده زموږ افغانانو رونو سره به خبرې کوي یو بل کال ته ځو جی السلام علیکم جی السلام علیکم ستاسو आवाज جی مونږ ته نه راځي دوباره کال وکړئ کله کله څه داسې پرابلم پیښ شي نو موږ معذرت کوو چې تاسو کال کټ کو جی جی السلام علیکم السلام علیکم کال زه چونکې په خپل عالمه کوشش مې دی چې تاسو سره نیغ په نیغ هم چې پکې اورو سره انټرپ نشي کله کله د بار نه څه پرابلم د وجې نه کال کټ شي ما چې دا خبره کوله چې بیا کله مونږ وی الوته خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته الوته خې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته پښتونه دغه کوټه سپي پرانیزه حجره کې سو خوږې کونترې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلامونه جی څوک د کم ځای نه څنګه حال دی خیر د طبیعت ښه دی اختر د مبارک شه ستاسو ډیر مبارک شه جی الحمدلله تاسو څوک خبرې کوئ د کم خبرې کوم بنو نه بني ګل نه خوش آمدید یم جی څه پوښتنه لرئ ولی خبرې کوم د بنو نه جی یاره کلی والا دغه دلته خو کلی پټاخې مټاخې نه وي کولا برای راس خرڅېدل مخکې به پولیس لږ غاپې کوله چې ما اوس دې پورې خو خرڅولې بالکل داسې خلکو راته وي دا ولې چې دا څه چل دی په دې باندې خبرې کوو جی الله دې خیر وکړي تاسو ته جواب درکو بنو نه زموږ یو ورور ټلیفون کړی و څه ګیله یې وکړه چې یاره بالکل پولیس هم څه تپوس نه کوي دا کوم پټاخې چې خرڅېږي یا څه دغه الله دې نه کړي چې خدای دې موږ د انارکي نه وساتي د ډیسټیبلایزیشن نه وساتي دا هغه خبرې دي چې په دې باندې ډېر چمتو کېدل پکار دي په دې باندې غور پکار دی او په دې باندې موږ له خپله یو کمیونټي سیستم باندې هم سوچ پکار دی چې یو کمیونټي مونږ کې موجود دي الله پاک فرمایي مثنا و فرادا ثم تتفکروا وی تاسو دو کسان کینی و فرادا بیا یوازې کینی ثم تتفکروا بیا فکر وکئ غور وکئ غور به کوئ یو بل کال ته ځو جی السلام علیکم جی السلام علیکم زه نه پوهېږم چې دا بعضې کال میلو شي خو بیا خبرې نه راځي السلام علیکم السلام علیکم جی خوش آمدید ویم ورور څوک د کم ځای نه مسعود خلیل خبرې کوم ناصر باغ باندې زونه سر جی اختر مبارک الله هم ډېر مبارک کړي ناصر باغ قبول منظور شه آمین یا رب العالمین قبول منظور شه سر جی آمین ستاسو سره خبر راوړي سر جی مهرباني سر جی ما یو تاسو نه کولو زما ما خیره ده کنه جی ما له مو حق راکړې و تاسو کې ته مرلي کې دوه سره جی په دیش مرلي مو سره خبره بس موږ دوره کې کلانجی باندې سره نه کوي جی اوس هغه لپاره ما غاګ وتلې سر جی ای په کې وایي مونږ ته چیر دا څه کار دي چې 10 لک روپے کلنګ به دې راکوي په دې شمرلو کې خجی بس دې باندې لږ خبرو کې چې مهرباني چې دا ساتي کول چلو نه وي پکا دا آرامه کې راځي چې تاسو او د دوباره مانو دې هغه کوي جی زه به د شریعت پرانا کې جواب در کوم تاسو والده ژوندې ده والده مړه خو حق راکړي جی خو دا دیش مرلو کې مرانه 10 لک روپے کلنګ غواړي اوه نو ولې هغه ته خرڅې څه نو بس خرطوله مې چې مال دې تکین اصل نه چې تاسو خلخره خو هغه وی چې مونږ نه شاسته نو بس نه شاسته بل دې مونږ کې وراته صفای ویری جرګي والا ته چیرې مارو پکې 10 لک روپے کلنګ راکړي په دې خبره کو خدا خرڅوي ما په شریعت کې محسن صاحب دا خرصول چې دا ګوره من راغلی دا الا چې دا شرعي ضرورت دی رسول الله من کړی د ځمکې خرصولونه بس دې تکي څنګه کنه ما کورونم ډیر واړی بیا ټیک ته چې شرعي ضرورت بیا خو ما درته گزارش وکړم چې بالکل ټیک ضرورت ورته اوسه مطلب چې بچین دي کنه جواب در کوم یو درته وظیفه مخېما تاسو د اللهم صل علی محمد نه دا یو وظیفه جوړه کا اللهم صل دا مې تړلې اثر چې دې نه پسې کسب شمه کې مو ویم او ته اسلام کالج پورې دا وظیفه کوم دا ضروري کو خدا ما خامم کو بیا سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا مور سره وایا بالکل دا ټول ان شاء الله نو مسلې به ختمي شي جواب درکو جی مهرباني زه خوشحالي کوم چې تاسو کم کورنۍ ستونزې دي هغه باندې موږ سره خبرې کوي ما خپل دلته
چې کوم مرګري عاقل صاحب ته مو خالد خان صاحب ته ویل چې موږ د شپې یو پروګرام شروع کوو داسې چې هغه آنلاین ستاسو کومې مسلې وي چې په دې خبرې کوو خو هغه پروګرام زموږ پایپ لاین کې دی هغه شروع کوو انشاءالله. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب تاته او استاد ټول ټیم ته اختر مبارکي وړاندې کوم. تیر شوي اختر ډېره مهرباني ستاسو مبارک شه. زه نوري صاحب هم درته مبارکي وایو. الله هم ډېر خوشحاله که پیژنګلو کوي او کوم ځای نه خبرې کوي. علمگیر سینواره لنډي کوتل. ډېر خوش آمدید. ما علمگیر صاحب ستا اواز پیژندلی دی خو زموږ ناظرین غواړي چې پیژنګلو شي نو ځکه وایم لنډي کوتل کې خیر دی خیریت سره یې تاسو؟ الحمدلله ډېر ښکلی ساعت تېرېږي. زبردست. اولا په ټول وطن باندې دغسې د خیر څادر وغړئ. علمگیر صاحب وایي حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره. وایي حمزه خوله په خوله چې نشي د رقیب سره تا ته دي ښکاره چې د سړو خبرې نورې دي او نن خو د سترګو پښتنو خبرې نورې دي. لنډي کوتل د حمزه بابا علاقه د موږ باندې ټول شینواري افریدي ټول په موږ ګران دي. لنډي کوتل زموږ بارډر دی د افغانستان سره. نو دلته که سوکالي وي پاکستان کې به سوکالي وي. خدا نه خاصه که دلته امن نه وي پاکستان به ټول لړزېږي. ډېر جید خلک ډېر غیور خلک تاسو پیدا کړي دي او یو پہچان دی پاکستان دپاره. الله هم سلامت ساته. څه پوښتنه خو نه لرئ؟ بس دا پوښتنه لرم چې زموږ ډېر ښکلی وطن دی. جی ډېر ښکلی وطن دی چې په دنیا کې خو وګرځې د پاکستان غوندې وطن به میلاو نه شي. نشته بالکل حقیقت دی. افغانستان چې دا هم زموږ ورور ملک دی مسلمان ملک دی. جی الله دې آباد ساتي. پکار دی چې ورورولۍ لاس سره ورکړه ټول او په مینه محبت سره ژوند تېر کړه. جی نو ډېر ښکلی ژوند به تېر شي. بالکل. په دې باندې علمگیر صاحب چونکې دا یو هاټ کیک دی نن سبا د دنیا دپاره افغانستان او پاکستان نو په دې باندې یو څو خبرې کوم تاسو ورته غوږ ونیسئ. ٹھیک شو. ډېره مهرباني. زموږ یو ورور علمگیر شینواري ټلیفون کړی ټول مرګرو ته زه سلام کوم. یو بل کال ته ځم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملکت په پروګرام کې اختر مبارکي او السلام علیکم. وعلیکم سلامونه. جی الله ډېر مبارک اخترار سم الله پاک سمو سره قبول که. څو خبرې کوي د کوم ځای نه؟ دا برکت خبرې کوم دا خو دغه نه منګورې نه خوش آمدید وایم. څه پیغام او څه پوښتنه لرئ؟ نو زما به دا جوړ ملکت یو چې موږ نعت ولګئ. نعت په درته بالکل نوري صاحب ولګئ بلکې کوی چې زه درته په خپله ووایم نو زه درته ویلی شم. ډېره مهرباني. منګورې نه زموږ یو مینوال ټلیفون کړو سلام یې کول اختر مبارکي وکړو. ډېره مهرباني. علمگیر صاحب علامه محمد اقبال په 1936 کې د افغانستان یو دوره کړې ده. هلته د ملا شور بازار کره شپه کړې ده او دا شعرونه هلته ویلي دي چې افغانستان آسیا یک پیکر آب و گل است افغانستان در او دل است از فساد او فساد آسیا از کشاد او کشاد آسیا. په دې به زه مستقل خبرې بل هفته کې کوم. یو کال ته ځم چې موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه حال دی؟ ډېر خوش آمدید. جی الله هم خوشحاله که څوک د کوم ځای نه؟ د نواز خبرې کوم. باړې نه روژې تراویح او اختر او عبادتونه هر څه مبارک او قبول شي. الله دې ستاسو هم قبول کړي. ډېر زیات خوشحاله شوم. نواز صاحب ټولې باړې ته سلامونه دي. څه پوښتنه لرئ څه پیغام لرئ؟ بس تاسو ته اختر مبارک او دغه نوري صاحب ته ورته نواز ته باړې نه سلام او ټول ټیم ته دعا سلام. بس تاسو دا خبرې ډېرې خوږې او ډېرې ښې لګي. الله هم ژوندي ساته د مسلمانانو او د پاکستان او د پښتنو د ټولو د خلکو د خدمت لپاره الله تاسو د دې کې لپاره ډېر عمر او ژوند درکړه او الله صحت درکړه. زموږ د بس دعاګانې دي. ډېره مهرباني نواز صاحب. زموږ یو ډېر خوږ مینوال نواز افریدي صاحب د باړې نه ټلیفون کړی. نوري صاحب هم تاسو ته سلام کوي. موږ منندوی یو چې تاسو زموږ پروګرام ته ښکلا ورکوي. تاسو ښکلا یې د دې پروګرام سنو دا کوشش کوي چې دا به جاري ساتي انشاءالله. بل ټلیفون کال ته ځم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه دی؟ خیر دی جی. ډېر خوش آمدید. جی الله هم خوشحاله که څوک د کوم ځای نه؟ الله مې عزت وکړي تاسو د خبرې شور نو بس زما په زړه باندې لګېږي. ډېره مهرباني چې موږ ته دعا کوئ. څوک خبرې کوي چې کوم ځای؟ مخکې په کیبل باندې ټي وي باندې تاسو ډاکټر صاحب مفتی. جی زما پروګرام په ټي وي باندې هم کېږي. او جی مخکې مونږ کتو اوس خو بس لږ نه ګورو عمره جم کړی نه ګورو جي که نه. مهرباني الله دې هر څه قبول کړه. ستاسو دا ډزو باره کې پډاخو باره کې جی کوشي د چرګانو چوکې جي داسې د مردارې غوښې د روډونو باندې خرڅېږي جي لږ دې باندې لږه سلامه جي خبرې کوو چې تاسو څوک خبرې کوم شیر حسن د کوم ځای نه جي؟ کوها ټول مرشد آباد نه جی تاسو ته جواب درکو. د کوارټ روډ نه زموږ یو ملګري شیر حسن صاحب ټلیفون کړی ډېرې ښې خبرې وکړې. دا پاملرنه ستاسو ډېره ښه ده. په دې باندې به خبرې کوو. یو بل کال ته ځو. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام مفتي صاحب خیر. ډیر خوش آمدید ورور څوک د کم ځای نه؟ زه تاکال ناصف خبرې کوم. تاکال نابد صاحب خوش آمدید درته هم څه پیغام او پوښتنه لري؟ خیر جی وخت ښه تېرېږي. مهرباني. مونږ په لقمان حکیم صاحب پوښتنه مې کوله چې دا یو سل چې دا کوم ملک سره تعلق ساتي. لقمان حکیم صاحب د څه سره تعلق ساتي؟ کوم ملک ډېر کوم ملک دا وایي. ښه جواب درکو مهرباني. زمونږ بعضې ملګري ټلیفونو کې چې هغه سره د جواب ماته په خپل هم کله معلومه نه خیر جواب به درکو خامخا. یو بل کال ته ځو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر بھائی څنګه؟ الله هم خوشحاله کړه چې څوک د کم ځای نه؟ زه اجازه خبرې کوم د کوزه د روټالا د شنه نه د تالاش نه تالاش د روټالا د شې. جی ډیره مهرباني. تاسو ټلیفون کو څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه خدا ده چې بل ورځ یو څلور ورځې اختر ته پاتې هغه کې دا واقع راغلی و چې موږ معما دی کنه جی هغه په ګاډي باندې کس وجلې دا ته پته نه و بس دا ګاډه ودرول خو مخې ته هغه بیا سٹارټ کړو نو به شریکو کور دې نه کوو جی هغه د تیر لاندې ماشوم هغه ته پته نشته کنه څو ورته وایي چې به د مشته روزي نه څو وایي چې منی ته کنه دې باره کې لګا تفصیل سره رانا واچوي خبره باندې. جی قتل خطا کې خو حقیقت دی چې 2 میاشتې روزي دي یعنی پر لپسې شهرین متتابعین توبه من الله. خو دې باندې بس تفصیلی خبرو کوم چې وارثان دغه مړي سوی په دې بم تاسو نه تاسو کوم او بیا به تفصیلی جواب درکم چې ټایم موږ سره بالکل اخیری لمحاتو کې دی کالرز دومره ډیر دي چې نه غواړم چې هغه انټرپټ کوم. خو دې جواب به درکو که خیری دا جواب کې لازم راکاو دا خپل ځای ولکه په تیر کې وجلې راوته پته نه و او دا قتل خطا ده. خو یو کار کدیو چې تاسو کلی کې کم مفتی صاحب دی چې هغه د مسلې دواړه اړخیزه پوښتنې کې به هغه جواب درکړي لکه تاسو هغه نه تاسو کو خبره خو ډېر دا چې هغه ورته وی چې روزي باندې ما په خې نه د روزي د نیولې چې تاسو په رانا واچوي کنه چې او روزي خو به خامخا نسی په 2 میاشتې روزي دي او هغه نه به معافیم غواړي. صحیح ده الله دې ته معافي وکړي مهرباني. د قتل خطا 2 میاشتې دي نو د قتل عامد چې د کسته سړی ووجني دغه بس ګناي نه پوهېږم چې دا مونږ څه کوو څنګه روان یو. الله دې معافي وکړي چې په دې باندې سړی اوله چې د ما د پاټۍ نه دی او زه د پاټۍ نه یم ما ته ډېر افسوس دی. په دې به خبرې کوو. یو کال ته ځو. جی السلام علیکم. کال شاید ډراپ شو. موږ سره بالکل اخیری لمحات دي. ناظرین کرام کوشش وکړو چې موږ د اسلام او پاکستان او د دې خطې خدمت وکړو. داسې نه چې بیا وخت تیري او موږ ته څوک د ویل هم نه. ناظرین کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هدایت راکړي دي موږ ته هغې کې خو د کافر د پاره هم امن دی چې ځای چې د مسلمان د پاره هغې کې خو د یو ملکی وګړي ته خو امن دی غیر ملکی وګړي ته امن دی. معاهد ورته وایي. ما ته ډېر افسوس دی چې مونږ په دې باندې اړو کار نه دی کړی. یو بل اخیری کال ته ځم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب اختر دې مبارک شه روزي دې مبارک شه والا دې په جون برکات واچوي. امین. ډېره مهرباني چې څوک د کم ځای نه؟ اسرار ګل د سویټ بنو ګل نه خبرې سره بني ګل نه خوش آمدید. بني ګل زنده باد. څه پوښتنه لرئ؟ بس پوښتنه جی دا لرم چې یو سړی د روزي د سعودیا سره ونیول او اختر زمونږ سره کوي نو دې څه خبره ده؟ ما خو نن ورته ویل چې به ته منزله سعودیا ته تلله مونږ به دې هلته کوله او دا سعودیا سره روزه چې د ما چې کوم په دې کې تحقیق کړی دی نو دا په پاکستان کې بالکل ټیک نه ده. پاکستان کې به پاکستان سره روزه نیسي پاکستان سره به اختر کې د کړي د الله دې قبول کړي. صوموا یوم یصوم الناس وافطروا یوم یفطر الناس هم راغلی دی او دا یو تفصیلي موضوع ده. بعضې کسان داسې دي چې نوي نوي شیخان جوړ شوي دي په کلي کې به په جومات کې درته جومات جوړ کړي. ما خو نو چې ته سعودي سره نیسي دا فطرانه هم سعودي سره ورکړه 500 ریال فطرانه د 600 او بیا سعودي سره ولې نه ورکړي هغې ته خو نه ټینګېږي. خو دې مونږ غرق کړو وایي 2.5 کیلو غنم ورکړه 2.5 کیلو چڼه ورکړه 2.5 کیلو کجوري ورکړه نو 500 ریال به بیا ورکړي د فطرانه به د سعودي سره ورکړي هغې ته خو ایمان نه تېری. او بل چې دا دی چې سعودي سره د فقه حنفي قانون هم دا دی فقهای احناف دا وایي چې بادشاهي وقت ته به د اختیار حاصلي چې هغه به اعلان کوي. هر سړی به اعلان نه کوي چې نجي کمیټي ده د ملک روی تهرال کمیټي ده که هغې غلط هم کړي ته هغه پسې ځي. او د زمونږ د هغې په ټیم کې فرق دی مفتي صاحب. جی ما گزارش وکړه چې د مانځه اوقات فرق دی. فطرانه بیا سعودي سره نه ورکړي ریالونو کې فطرانه نه ورکړي خو د مولوي صاحب د غرق کو ښه او سړه روټۍ هغه ته ورستې هغه بې ایمان نه تېری نو بیا خو پکار دی چې فطرانه هم په سعودي کې عجوه کجوري هغې ورکوي 2.5 کیلو 3 کیلو پکار دی چې عجوه کجوري هم ورکوي هغه خو نه کوي. نه هغه نه کوي.
الله هم خوشحاله کړي د بني ګون زموږ یو ملګری لږه طنز او مزاح مونږ وکړ ورسره او ما سره ټایم بالکل ختم شوی دی، پوه شوی هم نه او ټایم تقریبا 1 منټ پاتې دی. اللهم صل علی محمد. تاسو ټول درود پر رسول الله وایي او رسول الله فرمایي تاسو درود الله ماته پیش کړي د جمعې په ورځ د جمعې په شپه او تاسو درود ډیر وایي. صحابي ورته وایي یا رسول الله که زه ټوله دعا په درودو کوم دعا نه غواړم وایي بیا خو به دې ټول مشکلات الله حل کړي او ټول تکلیفونه الله پاک دې زموږ هم ټول مشکلات حل کړي. الله دې موږ ته دغه کار نه چینه جوړه کړي او داسې کامیابي دې ورکړي چې هغه ناممکن یې الله سره هر څه ډېر دی. الله دې ستاسو هر څه قبول کړي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.